بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو اوریدونکو. آصف نثار غیاثي په خپل حجره کې پسونو حجره کې پستاسو حجره کې یو ځل بیا حاضر دی. خبره به کوو نن صوبې کې د منشیاتو د سمګلرانو خلاف چې کمې کاروایانې روانې دي، او خو ورسره په دې خبره هم پکار ده چې منشیات جوړېدل تر اوسه پورې بند ولې نشو. سمګلینګ ایسارول بیله خبره ده، خو پیله مرحله خو دا ده چې دا جوړیږي ولې. دویمه دا ده که دا بار نه راځي نو ولې راځي، او بیا دا نیول چې دي سمګلینګ دا بیا دریمه مرحله ده. په دې ټولو باندې به خبرې کوو، او ورسره به د پاکستان او د افغانستان د تعلقات په بابت په ضرور نن جایزه اخلو، ځکه چې ډېر تیزه سره حالات یو بل طرف ته روان شوي دي، او دا دویم اړخ چې دی زموږ افغانان خو په دې نه پوهېږي، خو افغان طالبانو ته دا پته نه لګي چې هغې یو ډېر خطرناک طرف ته روان شوي دي. موږ سره به نن په پروګرام کې شرکت کوي دفاعي تجزیه کار سابق آی جی ډاکټر سید اختر علي شاد صاحب وي، ورسره زموږ صحافیان رونه تجزیه کار دواړه معتبر نومونه دي، فدا عادل صاحب دی، ظاهر شاه شیرازي صاحب دی، هغې سره به هم خبرې کوو. خو نن هم یو پیښه شوې ده او په هغې کې به تاسو اورېدلې وي چې 15 دهشتګرد وژلې شوي دي. خو په نن ورځ باندې د یو واقع یا د یو ایونټ ذکر کول زه ضروري ګڼم. نن په د پاکستان په تاریخ کې یو نوی باب رقم شوی دی، یو نوی پاڼه لیکل شوې ده. په پیله ځل د پاکستان په تاریخ کې په یو دینی مدرسه کې د بی ایس کانوکیشن شوی دی. جامع عثمانیه چراټ روډ باندې د دې چې کم کیمپس دی، دا د پاکستان پهلنۍ مدرسه ده چې دی بی ایس انګلیش، بی ایس کمپیوټر ساينس او بی ایس اسلامیک سټډیز شروع کړي دي، او نن د هغې پهلنۍ کانوکیشن و. دا مدرسه زموږ د نورو دینی مدارس لپاره یو رول ماډل ده، او د دې مدرسې خوبي دا ده که د وفاق المدارس امتحاني نو هم پکې د دې ماشومان پوزیشن اخلي، او که د بورډ امتحان کې د عصري تعلیم دی هغې کې هم هلکان پوزیشن اخلي. زموږ کوشش دی چې زموږ بله حجره کې موږ هغې میلمانه کړو یا موږ هلته لاړ شو، په هغې باندې یو پوره پروګرام وکړو، ځکه چې داسې ادارو حوصله افزایي او داسې ادارو لاس نیول، دا لاس هغې ته لاس ورکول دا ډېر زیات ضروري دي. انشاءالله په دې ورسره خبره کوو. د منشیاتو خبره چې موږ کوو نو زموږ توجه خامخا لامحاله یو څو علاقو ته ځي، او هغه علاقو کې قبایلي اضلاع هم شامل دي، او قبایلي اضلاعو کې دوه مسلې دي. لومبۍ مسله دا ده چې هغلته په خپله بعضې علاقو کې افیم پیدا کیږي، او افیم نه بیا تاسو له پته ده چې چرس ورسره پوډر داسه جوړیږي. د قبایلي علاقو بله مسله دا ده چې د افغانستان د اړخه هلته منشیات راځي، او بیا دا منشیات کوشش کیږي چې ټول پاکستان ته سپلای شي. دې حوالې سره اقدامات چې کم پکار دي هغسې موږ ته ښکاري نه. دا ویل کیږي چې کله افغان طالبانو په افغانستان کې په دې سیز پابندي ولګوله نو هغه فیکټر راغی زموږ قبایلي ضلعو ته. که دا خبره صحیح وي نو دا ډېره خطرناکه خبره ده. پکار دا ده چې د دې پوره یو پړتال وشي، مخنیوی دې وشي، او په دې دې یو چک دې وساتلی شي، او په خصوصي توګه د تیاری پوزیشن هغې نه پس د ترسیل ځای ته موږ سمګلینګ ویو، په هغې باندې روک ضروري دی. مونږ به کوشش دا کوو چې په دې د افغانستان حوالې سره به مونږ خبره کوو. د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو په بابت کې د تاسو کتلې او لیدلې به وي، د مذاکراتو ادوار ناکام شو، او پاکستانی وفد چې وکته چې هلته مخامخ کم خلک هغې سره ناست دي غیر سنجیده دي، د هغې د غیر سنجیدګۍ اندازه مونږ ته دې نه لګي چې کله ورته پاکستان وویله نو د پاکستان ټول جایز شکایات خو هغې ومنل، او زبانی یقین دهانات هم تیار دي، خو د پاکستان ورسره دې ځله دا مقصد دی چې بھئی مونږ سره لیک صورت کې یو خبر وکړي. مخنه غواړم، پاکستان تحریری ضمانت غواړي، تحریری شکل کې معاهده غواړي، او تحریری معاهدې نه افغان طالبان تر اوسه پورې وروستو تښتي، چې ولې تښتي په دې باندې به هم خبره کوو. کوشش مونږ کوو چې اختر علي شاه صاحب سره رابطه وشي. اختر علي شاه صاحب
چونکې صوبې کې په اهم سیټ باندې پاتې دی او دا وخت د سکیورټي په امور باندې ډیر جوړ نظر لري. نو هغې سره به پې خامخا خبره کوو. د منشیاتو حوالې سره زموږ صوبه کې یو کوشش شوی و، زه به د هغې ذکر خامخا وکړم. زموږ د محکمه زراعت د یو کاوش ذکر پکار دی چې هغې یو تجربه کړې وه په اورکزو کې. زموږ چې کوم اوس قبایلي ضلع ده اورکزۍ کې به افیم ډېر زیات پیدا کېده او ظاهر د افیم خلک په دې لپاره د افیم فضل کوي چې هغه آمدن زیات کوي. د هغې بدل کې هغې ته هغې یو متبادل فصل یوړو. هغه متبادل فصل و یو خاص قسم الو. نو هغه دغه الو تخم به هلته تیارېدو. نو په دغه وجه هغه خلکو چې دا وکته چا چې هلته کم د بعضې زمینداران چې راضي شو او هغې په هغه کال 2 کاله هغې د الو وکرلو. نو د الو هغه تخم به تاسو کتلی واړه واړه داسې الوګان غوندې کې وي. هغه بیا د پنجاب کې ډېر ګران خرڅېږي. نو دا غزي خلکو دا وکته چې مونږ ته د افیم نه فی کنال پیداوار یا آمدن، بلکې پیداوار نه آمدن، دا مونږ ته د الو په صورت کې چې کم دی دا آمدن زیات شو. ولې د الو هغه مخصوص نسل چې دی د هغې دا تخم ډېر ګران خرڅېږي. بیا پنجاب کې زمینداران ډېر په شوق باندې اخلي. نو په اورکزو حوالې سره دا ویل کېږي چې هغلته د افیم دا پیداوار دا ډېر کم شوی دی. او زموږ به دا کوشش چې څه وخت مونږ د اګریکلچر څوک ذمېدار دلته راولو هغې سره دا خبره وکړو، د هغې دا تجربه د هغې نه په خپله واورو، تاسو سره شیر کړو او بیا ترې دا تپوس هم وکړو چې یار دا تجربه په نورو علاقو کې ولې نه کېږي یا ولې نه کوئ. دا تپوس پتې خامخا مونږ کوم. ورسره به مونږ به کوشش دا کوو چې د اکسایز والا یا ANF والا یا ایون پولیس والا څوک مشر څوک پاک منل ته مونږ سره راکښېني، تپوس ترې وکړو چې دا د سمګلینګ خلاف چې کومې کاروایانې دي دې کې زور مونږ ته هغسې نه ښکاري چې څنګه د دې ضرورت و. اگر چې اوس پکې کوشش دا کیږي چې یاره زور پکې راشي او دا یو بھرپور کاروایی پکار ده. د نشې نه غټه دهشتګردي زموږ په خیال په دنیا کې به بله نه وي. عام دهشتګرد خو خلک بس یو څو کسان به پکې متاثره شي، خو دا دهشتګردي چې کومه ده دا نسلونه تباه کوي. هغه یو څو فیملیز په هر ټایم سره به متاثره شي، دا راتلونکي نسلونه قوم تباه او برباد کوي. نو آیا د دې خلاف سخته کاروایی نه ده پکار؟ دغه تپوس به کوو نن د خپلو مېلمنو نه او کوشش به دا کوو چې صرف تپوس ونه کړو، څه لار هم روباسو، څه حل هم روباسو. زموږ د پروګرام مقصد بنیادي هم دا وي صرف جړه، فریاد، ګیلې، الزامات نه، بلکې بیا یو حل، یو لار، یو لای عمل، یو پالیسی څه پکار دی وی آوټ چې هغه هم مخې له راشي. ځکه چې تنقید کول اسان دی، خو بیا لار خیل او لار راویستل او مسلې حل کول دا اصل کار دی او دا لږ ګران هم وي. مونږ سره په لاین باندې دی ډاکټر اختر علي شاه صاحب. کوشش کوو چې هغې سره زمونږ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر تاسو څنګه یې؟ یخنۍ خو پریشانه کړي نه یې؟ بس الله فضل دی. احتیاط کوو. بس احتیاط ښه دی جي. سر دا راته ووایئ چې تاسو په ډېر اهم سیټ باندې پاتې یئ. زموږ صوبه کې یو خو د دوه شیزونه، یو د منشیات پیداوار او یو د منشیات ترسیل چې مونږ ورته بیا سمګلینګ وایو. دا مسله د ډېر وخت نه را روانه ده او اوس هم ده. اگر چې په ماضي کې مونږ ګورو چې د افیمو د کاشت خلاف د نورو شیزونو خلاف اپریشنونه وشي، خو اوس دا شکایت بیا ډېر زیات شوي دي. په خصوصي توګه بعضې قبایلي ضلعې خلک یادوي چې هلته دا پیداوار زیات شوی دی او بیا هلته نه سمګلینګ کېږي. سمګلینګ د افغانستان نه هم کېږي او اوس دا ویلې کېږي چې د سمګلینګ خلاف کاروایانې روانې دي. نو تاسو څه ګڼئ چې دا تر اوسه پورې دا دې ناسورونه مونږ ولې نه یو خلاص او د دې خلاف چې کومې کاروایانې روانې دي آیا دا ټیک دي، دا کافي دي که نه نور هم څه پکار دي؟ ګوره څو پورې چې نارکوټکس خبره ده،
نو دې کې خصوصا په هر ضلع کې دا آیس اول په هیروین اوس دا آیس دې بربادي کړې بالکل او چې تفتیشونه څومره کیږي اکثر جی هغه کې علاقه د نشي تا وړې دي دا غي سره دا غي په دې بازغو باندې اثر غورځي کې او زړه پېښ کې راځي او تفتیشونو کې دا خبره ډېره بخښه تر راځي ثوابه کې جرګي شوې دي ای ته زم تلې ما نو الته دا خبره په ګوته شوې ده او افسوس خبره دا ده چې بیا خاص کر زموږه علاقې چې چرته ده پر تشدد کاروایان روان دي چې موږ ورته دهشتګردي اړ به وو چې الته زیات ده په دې علاقو کې خاص کر لکه تیراش او دا علاقې شوي دلته پیب دا دور هغه دغه تر کله سیوا شوی ده جی نو الته د دې مخنیوي ډیر ضروری دی او دا د بنیادی تور باندې ډیماند اند سپلای خبره ده موږ خو باز وخت دا دي چې هغه کاروایان خو کوي ته چې اوس های کورټ لارجر بنچ جوړ شوی دی هغه کې یو هغه سوال دا کړی چې دا پروګرس اف آی آر هغه صرف کاروایی پولیس والا خبره نو هغه کاروایی صرف پروګرس خېدو د لپاره اف آی آر وشي اصل چیز دا ده چې به چې کوم خلک دا سیس جوړي او هغه شاته کومه مافیا ده هغه چې د سو پر دی و د لاس وی چودي نو دا مسله جو کتو پوي ځکه چې ډیماند اند سپلای خبره ده چې ډیماند وی نو سپلای چې دی بیا وی نو سر دې هغه بینیفیکشن چې چرته پیدا کیږي او هغه پیخ بالکل لکه ما ته یاد دی اول بتاو چې هغه دا چې کب دنیا دا یو اس ای د امریکا دا ټول نو هغه به درته په سټلایټ کې وخېدو نو موږ به وې کنه او یو په پلان کې علاقه کې موږ ته لختړې دي نو هغه به درته وې چې دا وګوره دلته دا درته تصویرونه به چې دا دلته کړل شي ثبوت په وکړو نو بیا به د هغې خلاف چې دی هغه کاروایی کې دا ویښ دی به چې ویسته نو اوس دا رول ډېر لوی جوړېږي اصل چې دی که نه کنټرول اف نارکاټکس ایکټ دی هغې کې فیډرل اداره ده بیا دلته خیبر پښتونخوا کې تربیبونه وشو او ایکسایز ډپارټمنټ ته دا اوس رول کنټرول اف نارکاټکس ورکړی شوی هغې باقاعده اوس خو یونیفارم خلک دي نو هغه یې ولاړي نو دا دواړه ادارې چې دی پولیس ورسره سپورټیو وسوځته رول دی نو د دې یو ډېر لوی ذمہواري جوړیږي چې خلک دې کې یو بیا مختلف طریقې دي ولو یو کنټرول ډیلیوري دا د هغې په ذریعه نیول کېږي نو چې کوم خلک غلوي نامې دي یادېږي هغه بیا دا ده چې دوره ډکسس دی چې دی کې هغه خلک اسمبلو ته بس رسیدي دي سینیټو ته رسیدي ریلوے او سرمایه‌داران هم شو هغه شکل بدل شو سره هغه دې شروع اوس ریلوے سرمایه‌داران دي کارخانې لګولې دي آیم کړي دي زموږ د سیاست او زموږ ایلیټ جوړ شو مطلب شرفا کې شامل شو نو دا یو ډېر لوی مافیا ده دا مافیا ته دا سیاست تبرانو هغې تبرانو هغه ایلیګل پیټرن ورته سوي د سپا کې هغه د وی لفظ استعمالي نو هغه ته جوړ شوی دی نو سر دا راته وایي چې د دې د مخنیوي د پاره خو بنیاد خو هغه کسان دی هغه سړی دی هغه فارمر دی چې هغه دا کاشت کوي د افیون نو افیون کاش ختمولو د پاره هغې له خو څه متبادل لارم پکار ده څه داسې یو کیش کراب بل پکار دی څه انسنټیوز پکار دي نو هله به هغې دا دغه کوي تاسو ګورئ چې صوبایي حکومت دې حوالې سره یو وفاقي حکومت څه داسې سنجیده دي داسې څه انسنټیوز ورکوي لګیا دي دو یو زمانه ته یاد دي تاسو ته دا ګډوډه بازۍ ولې جوړ شوی ځکه چې په دې علاقه کې کیش کراب چې دی دا پیبو او یو زمانه کې دا چې اپیل چې دی که نه که خیال دې کړي ډېر پخوا چې ستا خو مدود عمر دی او ما ته په خپل یاداشت کې دی چې زه به دې کري پورې او مختلف تېرېده به نو هلته به یې لیکلي وو
چې یا لایسنس کې دی چې افیم فروخت کیږي نو ایکسایز ډپارټمنټ با د افیمو لایسنس ورکولو ایواله په ټیکس دا ځکه ایکسایز سره دور کاروایی چې دا غیر خلاف کو دا په پولیس کولا اچھا او ایکسایز سره دا ځکه چې د لیکر او د او پی ایم لایسنس په ایکسایز ډپارټمنټ ها او چې کله بیا دی کې دا په تدبیر د نور سيزونه رالو او پی دا هیروین دي جوړېدل شروع شو نو بیا په دنیا کې چې د شور شو او هغه بیا یو اس اے او امریکای ډېر لوی امداد ورکول شروع کو چې د دې خلاف کاروایی کوي بیا به پیسې راتلا بیا چې قبضه کې به وګړه دا خلکو ته انسنټیو چې تاسو دا تلف کې والټری بیا به امداد کې دورو فصلونو د پاره باغی د پاره پیسې د فرټیلایزر د پاره دا ټول ارسه ای کې دا انډستریال زون او بیا دا چې سبو د پاس څخه انسنټیو ختم شو نو خلکو کارخانه الته د بشری چته کوي بیا دا بس دا زیاتې دا ډیره ضروری ده چې مرکزی او صوبایي حکومت او دې کې زه دا وایم چې کنټرول اف نارکوټکس چې دی د دنیا لډیر لوی امداد ملایي ډیر لوی امداد دا صرف دا دی چې دیتا یو خدای دې کسانات چې کم کوي دې علاوه چې کم خلک ډک شي اخو مظلوم دي اخو یو مریض دی بالکل مریض دی ته راوچتم کې کړه ته پتاړه کې د شي ساتره ځکه دا غي د ریهابلیټیشن پروګرام پکار دی بالکل دلته ریهابلیټیشن سنټرز هم نشته پورا موږ یې سروې کړی و او دا په برکه دا چې کوم خلکو ته د دې امداد ملایويږي فنډ کیږي هغه یا طریقې ولې څنګه ریهابلیټیشن سنټرز پکار واشه نشته اوس خو دا چې کوم ذات یو سو هسپتالونه دي لیډ کې یا کې ټي ایچ کې یا دې کې یو سو بیډز دي ا دې ته ډیډیکیټډ چې ستر ریهابلیټیشن سنټرز د نارکوټکس ټریډینګ ته تللی او با اټیدا چې د 3 هفته ولته تیری کړی ای چې موږ خپل ریهابلیټیشن سنټرز وغي ته وکړو زیرات شو شت پکار او دلته خو چې کوم دا پرایویټ شوبه کې دین او هغه تش کاروبار دی جی هغه سہولیات هغه سنشته دی خو به زور زبردستی والا کار دی الته خو الک لاړ شي نو ډیر کم حالاتو کې الته نه بیا هغه صحیح روزي دا هغه عادت چینج کیږي نه یو دا چې ریاض خان مزه تعریف کوم یو انیشیټیو هیڅ دی جی دا هی کې یو فنکشن اپ شو بام بٹن کړو دا هی کې شیراز اریډ جی جی چې کب دا اډکس بیا به راوچتول بیا دا ریهابلیټیشن پورا یو سیستم ټول هی کې ډیر خلک د سخیلی بو کې باز دا فاینانس کې یو کاسو سیکشن افسر تر رسیدلو واغه دې شي زغه کړو بیا دا غزور تصویرونه بخیل چې ریهابلیټیټ کاغه بخیل د سیدور راغو نو دا سلسله چې دې کدا وړاندې وتل غواړي سر اخره کې راته دا وږي چې ما د خپل انټرو کې ویل د محکمه زراعت په د اورګزو کې یو تجربه کړې و او اغه ته افیم چې کم پیدا کوون کې وو اغه ته یو متبادل د یو خاص قسم د الو یو فصل ورکو ادا هغه الو چې دا د دې الونه به د الو تخم پیدا کېده او هغه بیا دا ویل چې هغه موږ ته دومره ښه رزلټ راکړ چې الته خلکو افیون پرې خو ولې هغه وی چې فی کانال پیداوار فی کانال آمدن د افیون دومره نو چې څومره د دې یو خاص قسم دغه د پنجاب کې بیا د کسانانو دا دغه ډیر غټ ډیر په شوق اخلي نو هغه تغییر تجربه کامیاب شو خلکو از خود پرې خو هغه ویل چې یاره ګټم دومره نه ده او بدنامي او یاره پکیر وخت وی نو په کار نه ده چې دغه تجربه چې کوم په اورګزو کې شو دا تیراته بل ځای ته یو حکومت هغه ته سم انسنټیوز ورکړي د خپل محکمه زراعت ته پیسې میسي اضافي ورکړي فنډز ورکړي چې دا صوبه د صوبې نور علاقو کې دا تجربه وشي دا وګوره دا حالات دې زمونږ جی دلته سويس پروجیکټ خاجه او هغه هم ډیر کامیاب د سواد په بازار کې مارکیټ کې هغه الو سواد په باندې خرڅي جو بالکل هغه د قالاب دغه د خیلاته ده بالکل نو هغه الو چې دی بیا غي سیستم ور سره کوآپریټیو جوړ کو ځکه چې یو یوازې کې نو دول دی نو هغه یو ځکه کوآپریټیو هغه کې او البته د ټرکونو کې هغه شي او سیده هغه
د اسلام آباد او د لاهور دی مارکیټونو دې ډیمانډ دی. تاسو خبره ډیره ټیک ده چې څنګه په اورغزو کې په کالاب کې دا تجربه شوي دي، کاغان کې دا غیزي دا یو علاقو الو ډیر خیال د بټکونډي الو ډیر مشهور دی کنه جی. دا شد په تیرا کې په دیغي کې په شوال کې دي شي دا یې خلاصي دي. نو دلته په کار د چې دی دا نو د دې ته هم دغه شو او مونږ هم د دې مصیبت نه خلاص شو. ډیر مننه سر د ټایم ورکولو سر، ډیر مننه، ډیر مننه، خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب اختر شاه صاحب خپل خبرو کا زمونږه دغه سره یو مونږ ویل شو چې هغه تایید مو کو چې د اورغزو کومه تجربه ده دا باقي صوبې کې هم کېدای شي. او بل خبره دا ده چې هغه دا کومه کاروایانې چې دي دام لګي کمزوري وي او ورسره حکومت ته دا پکار دي چې ګډون امازۍ کې خلکو دا فصل ختم کو او بدل کې هلته انډسټري لاړه دې دپاره چې خلکو له روزګار ملو شي. او بیا د پنجاب د صنعتکارانو په پریشر کې راغی وفاقي حکومت هغه انسنټیوز بعد کې ختم کو، هلته نه مشینري لاړه واپس، هلته اوس د کارخانو ډېر خراب حالات دي، صورتحال لکه هغه نه دی. نو هغې بیا خلک واپس مایوسه شو. نو هغې لږ موږ به دا وایو چې نقصان یې وکړو. نو بیا چې حکومت سبا داسې قدم پورته کوي بیا پې خلک اعتبار نه کوي. نو حکومت ته د خپل ساک دپاره هم په بعضې فیصلو باندې په بعضې اقداماتو باندې ټینګ ودرېدل پکار دي، ځکه چې دا اعتبار دی که دا یو ځل خراب شي دا د بحالي بیا ډېر ټایم علي، بیا به حکومت ډېر کمپینو چلی خو بیا خلک په یقین نه کوي. نو که موږ د دې مصیبت نه ځان خلاصوی نو یو خو لارې بندول دي د پیداوار، لارې بندول دي د ترسیل، او لارې بندول دي دې ته که موږ ووایو چې د امپورټ چې کم بار نه را روان دي. نو هله به موږ کامیابیږو، هله به او اوس خو چې کومه خبره به کوو هر دور کې یو خطرناکه نشه روځي، کله چرس روځي، بیا ورپسې یو ناروا شی ووتو پوډر، لکه پوډر هیروین چې کوم و ښایسته ښایسته نوجوانان یې وخوړو، تباه او برباد یې کړو. موږ ورته بیا د ډېر نفرت نه خلک وایي پوډریان. او اوس خو دا پکې آیس راغلی دی، دی خو لا تباهي روړه، او دی داسې تباهي روړه چې د هغه چې کوم به پوډر څکلو والا و هغه به خپل ځان تباه کو، هغوی به زیات نه زیات د خپلې نشې کولو دپاره کور نه غلا وکړه. خو د آیس والا خو د خپلې نشې پوره کولو دپاره کور والا اولی. تاسو به داسې ډېر واقعات اورېدلي وي، زوی را پاسېدو پلار مور یې وویشته، رور را پاسېدو وروڼه خویندې وویشته، پلار را پاسېدو بچي وویشته. لکه د رشتو پکې هیڅ قید و بند یا تقدس پاتې نه شو. ولې چې دا نه دماغ د هغې پل چونګل کې واخلي بیا هغه د چا خبره نه مني او نقصانات ته تیاریږي نه. لږ نقصان مطلب دا دی چې هغې دا نه مني چې موږ د څوک د نشې نه مني کړي او د هغې په وجه بیا قتل و غارت ته دغه راشي. موږ سره شیرازي صاحب په لاین باندې د ارشاد شیرازي صاحب هغې سره به هم خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی آصف نثار صاحب، تاسو څنګه یې؟ طبیعت تاسو اوریدونکو ته ډېر سلامونه جی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. شیرازي صاحب دا راته ووایي د پاکستان افغانستان تعلقاتو خبره به وکړو. ترکي نه پس وفود راغه، بیا د دواړو ملکونو غالبا ډایرکټ سره رابطه نه ده شوې. ستاسو څه اطلاع ده، څه تاسو ته خبر داسې شته چې څه انډایرکټ څه خبرې شته او چېرته د مذاکراتو بل دور کېدو څه چانس شته که نه؟ ډېر مننه آصف نثار صاحب. ما ته چې څه حالات دا ټایم کې ښکاري غالبا په افغانستان کې دننه خپل حالات ډېر زیات خراب دي. تاسو د بدخشان معامله به کتلي، په هغې کې یو باقاعده کلیش شوی د طالبانو او د افغان ریزسټنس فرنټ په منځ کې، او دا هم وینا کېږي چې لکه پاکستان خو نه خو داسې سنټرل ایشین ریپبلکس شته چې کوم کې دا فیصله شوې ده چې اوس په افغانستان کې یو د طالبانو د رژیم چینج پکار دی. غالبا پاکستان واحد داسې ملک دی چې هغه اوس هم ګڼي چې په افغانستان کې د رژیم چینج نه کېږي، او کوم چې لکه سپیکولیشنز دي یا کوم د پاکستان خلاف یو خدشات د افغان طالبان لیډرشپ دي هغه یو بله خبره ده.
تر څو پورې تاسو د خبر وتر دوباره خبرو کنو ګوري چې اوس د تاسو لږ سات مخکې افغان میډیا کتلی نو مولانا محمد قاسم چې کوم دی هغه د اوورال د ټي ټي پی او د حافظ ګل بهادر ګروپ د سرویلنس او هغه باندې د نظر ساتلو لپاره یو بل منسټري کې داغه مشر وي او دا بګوري چې آیا دا ګروپونه په پاکستان کې کاروایان کوي کنه څه پوزټیو سيزونه خدا څخه انډیکیټ کیږي چې غالبا افغان طالبانو ته موږ ته احساس شته چې د ټي ټي پی او د بي ال اي مسله ډیره سیریس ده پاکستان سره او خبره ترې موږ ګورو کوی دوحه وګوري یا ترکیه وګوري داغي د کې څه دویمه خبره نشته چې داغي خپل انټرست هم دي د ترکی ډیر خل لینکس دي ناردرن الاینس کې ازبک تاجک او څومره چې ترکمن کم لیډرشپ ته او باقاعده د ترکی سکولونه او ورسره داغي جماعتونو په ریکنسټرکشن ریهابلیټیشن کې د ترکی ډیر غټ رول پاتې او داغي ډیر غټ ټیک ټاک انفلوئنس وو خو دا ټیم کې ګرم چې رشیا او ایران هغه زما په خیال کې ډیر انفلوئنس لري شي په افغان طالبانو باندې ولې چې روس یو داسې ملک دی چې هغه باقاعده طالبان ایکسپټ کړی دی دا لیجیټیمیټ حکومت بل ایران هم ډیر لوی کردار ادا کولی شي دا غي دوه فیکٹرز دي ایران دا ټیم کې د هندستان سره هم تعلقات دومره خراب نه دي او افغانانو سره کو فرض کا دی دا کوشش کوي چې د چابهار چې کوم بدرګاه دا یا د ایرانین روټ استعمال کړي د ټریډ لپاره نو هغه هم یو داسې فیکٹر دی چې ایران پاغي باندې انفلوئنس کولی شي نو ګوري خبره اترې څنګه چې ایران ویلي چې موږ سالسي کو پاکستان ورته ویلکم کړي وي رشیا وایي چې موږ سالسي کو خو د سالسي بیسیک مطلب دا چې پوینټس دي هغه باندې کو فرض کا افغان طالبان رژیم راضي کیږي نو خبره مخکې رواني شیراز صاحب جی وای تاسو خبره مکمل خیر دا سوال ته شیراز دا وای بعض خلک دا موي ګیله کوي بعض افغانان چې یاره پاکستان نو د حکومت دومره تیزه سره یا دومره ظالمانه قدم پورته کی چې کته وي دروازې بندې نو تعالی په کار دی چې کوم هغه روان ټرکونه دي یا چې کوم ولاړ ټرکونه دي هغه ته خو د تلو راتلو اجازه ورکړه کنه چې عمل خو خراب نشي لکه دا خو یو عام ولس سره یو عام سړی سره ډیر زیات لوی ظلم دی نو بیا هغه نه پس نور مال ته تجارت بند کا نو هغه په دې وجه هغه دا وایي چې د سره نفرت زیاتیږي تاسو سوي نو قاسم نثار صاحب نفرت د چا خلاف زیاتیږي د پاکستان خلاف کو د طالبانو خلاف اول خو سوال دا دی چې آیا افغان طالبان رژیم هغه دومره سټبن ولې دی هغه ته دا اندازه شته چې داغه چې کوم دغه دی مقامی کم فروټ دي یا سبزیان دي او داغه چې کروندون کې چې کم خلک دي هغه سفر کیږي عام کسان سفر کیږي نو آیا د خپل ملک د خلکو خیال ساتي کنه د مولا غنی برادر تاسو مولا غنی برادر صاحب تاسو اعلان نو ورته چې تاسو ټول تجارت او وایي چې هغه نور لارې وګوري نو مولا غنی برادر صاحب نور لارې په هوا کې ګوري کاغه د لپاره بس پراپر میکانیزم جوړیږي تاسو په سنټرل ایشین ریپبلیکس طرف نه ځي داغي ټریډ ټیرف څومره دی داغي ټیکس ټیرف څومره دی تاسو هغه ټیکس پاغي باندې کول شي بل خبر ده چې دا ټول سيزونه داغي خپل ملکونو کې شته تاسو هغه ته کویله لیګل غواړي تاسو هغه ته انار لیګل غواړي فروټ لیګل غواړي هغه خو تاسو ته الټا سيزونه را لګي او سلف سفیشنت دی مهنت کش خلک دي تاسو ازبکستان وګورئ تاجکستان وګورئ د هغه لوبیا د هغه کلول د هغه دالونه تاسو پاکستان ته راسي بالکل ورته یو خبر وکم دا لکه یو نریټیو بیلډ کول چې غالبا ډیر غټ ظلم کیږي د افغان تاجرانو سره نو آیا دومره ظلم چې کوم دی هغه د پاکستان تاجرانو سره کیږي موږ د افغانستان بلکې د پاکستان تاجرانو زیات نقصان دی بل ګوري چې صرف د پاکستان او د افغانستان نقصان نه دی تاسو وګورئ سنټرل ایشین ریپبلیکس دا غواړي چې هغه پاکستان سره او پاکستان مخ کې د کراچي او د دغه گوادر نمخ کې چې کوم دی ټول دنیا سره کاروبار وکړي نو هغه په خپل لینډ لاک دي دا یو ګوري ایلوجیکل ډیسیژن وګوري د افغان طالبانو دا یو پولیټیکل هغه سټنټ دی حالانکه ریئلیسټیکلی تاسو چې په سنټرل ایشین ریپبلیکس یا په ایران په ترو تجارت کوئ نو 3 ګونه تاسو اخراجات زیاتی بالکل بس ټول پاکستان همیشه اوس هم دا غنم کوي چې د پاکستان ډیر پیسیو ریسپانس دی چې کله دا خبره ختم شوې دي بیا هم ګورو نن ګوري په شمالي وزیرستان کې او بیا په ډی خان کې یو اپریشن شوی دی پاره کې لسپینځل ترخګر لدی کمانډران هم پکې شامل دي وګورئ پاکستان کو خپل سایت ته لګیا دی بل دا نریټیو ډیر غلط جوړیږي چې دا ټي ټي پی تاسو خپل مسله دا بي ال اس تاسو خپل مسله دا روټ څه چرته دي لیډرشپ چرته اصل شی دا دی بالکل اوس موږ دا غوښنه دا نه غواړو چې تاسو راشي زموږ د ملک زموږ اغي یو بل
ګوري ټولو نه امپورټنٹ سیز آصف نثار صاحب هغه د افغان طالبان ریجیم نریټیو دی. هغه نریټیو دا دی چې هغه د خلک نه ترخګر غني نه دهشتګرد غني، هغه دی پولیټیکل انټیټیز غړي چې پاکستان د ریاست سره د هغه خفقان دی خپل ملمانه غني ملمانه دي زمونږه چې ملمانه دي. بس ټیک شو، دغه مطلب د پاکستان بیا فیصله وکړي چې یاره زموږ دشمن چې کوم دی آیا کو هغه ته څوک پناه ورکوي نو بیا څه کېدل پکار دي. تاسو نن وګورئ استرالیا او نور داسې ملکونو ریکمنډیشن کړی چې د افغان طالبان ریجیم خلاف پابندیانې زیاتې کړې شي. ګورئ یو خبره ډېره واضح ده، کله چې پاکستان وغوښتل نو دې ته اندازه نشته چې پاکستان څه کولی شي. دا زموږ د ایسټرن بارډر خالي ډرونز دی خوا راشي که نه، او د ویسټرن بارډر ته، نو هغه خواجه آصف غلطه خبره نه ده کړې. زموږ په دې ملک کې څه ناست خلک ډېر په خوشفهمۍ کې دي، او اخوا چې کوم ناست طالبان دي هم په ډېره غټه خوشفهمۍ کې دي چې دوی جوړه ډېر غټ طاقتور فورس دی. ګورئ داسې ده په غلا حملې کول، آی ډیز لګول، په چا باندې حمله کول او پټېدل، غر نه راکټ فایر کول، په دې کې او په یو سټیټ کې د سټیټ آرمي ډیفنس کولو کې ډېر لوی فرق دی. دا د خولي خبرې ډېرې اهم دي. او مولا یعقوب صاحب وایي یا امیر خان متقی صاحب چې کوم تقریر کوي، دی خو ټول عمر دلته زندگی انجوای کړې ده، دی کم جهاد کړی دی. دا کوئټه شورا کې دی کم ځای ناسو، دی خو په 5 سټار هوټلو کې پراتو ګرمې یخې اوبه څښلي دي. دا خو لا د یو څه پورې چې ته فایر نه دی کتلې، چې ته بم نه دی کتلې. بچي د ټولو بچي دلته محفوظ ناستو، ځکه خو ځان نه بدمعشان جوړ کړي. نه مسله دا ګورې جی داسې ده آصف نثار صاحب، دا خو د پرچو چې کوم خلکو جهاد کړی نن خو هغه غریبانه نو په غار کې نه بالکل هغه خو اوس هم چې کوم د په حکومت کې سرول نشته. دا خو موږ د طالبانو اشرافیه وګورو چې هغه دا ټیم حکومت کوي. تاسو د دې یو پوشاک ته وګورئ، د دې یو پټکی ته وګورئ، د دې 16 روپے قیمت دی. خبره دا خبره کول ډیره اسانه خبره ده، د خلافت خبره کول، د شریعت خبره کول. آیا شریعت خلافت تاسو دا اجازه درکړي چې تاسو یعنی دشمن او یعنی نان مسلم هیوادونو سره خو دوستانه کوي، هغه ته خو تاسو غاړه ورکوي، یا تاسو د ټول نغټ دشمن هغه جوړیږي چې پتا په باندې هغه احسان کوي. ګوري زه په دې خبره باندې دویم رائے نشته چې د پاکستان او د افغانستان یو غیر ضروری جګړه نه ده پکار. اوس تاسو دا ګوري چې یو ریجیم هغه چې کوم امپوز شوی دی، دا د افغانانو نماینده حکومت نه دی، هغه د امریکای او د هغې د اتحادیانو امپوز شوی حکومت دی. نو آیا هغه حکومت ته دا حق حاصل دی چې هغه افغانستان په جنگ کې واچي؟ او هغه د څه دپاره؟ اول د القاعده دپاره، اوس د ټي ټي پي دپاره. مطلب موږ دا نه وایو چې د دې خپل څه پرایورټیز دي، د روس سره څه تعلق ساتل غواړي، چین سره څه تعلق ساتل غواړي، انډیا سره څه تعلق ساتل غواړي، دا د دې خپل یو خپل مسله ده. او زموږ مسله دا ده چې آیا د پاکستان خلاف د پاکستان دشمن سره مرسته کول د دې څه جسټیفیکیشن شته؟ شیرازي صاحب زما اخري سوال به تاسو نه دا وي چې په دا ټول معاملاتو کې موږ وکړه د افغان مهاجرینو واپسي ډېره سلو شوه، چې کم یو مومنټم جوړو یا دا خیال چې مذاکرات ناکامه نه پس په دا مهم تیز شي، نو هغه مهم خو بالکل داسې موږ ته ښکاري چې سټاپ ولاړ دی. نو آیا دا پالیسي څه بدله شوه، دی پاتې شو که نه د راتلونکي ورځو کې څه دی مهم کې تیزی څه امکان شته؟ تاسو ګورئ زما په خیال کې د پاکستان د مختلف ښارونو خو تیزي ډېره زیاته ده. تاسو وګورئ روزانه په ټرکونه را روان دي، کډې را روانې دي، پنجاب نه، ګلګت بلتستان نه، د سند نه، اسلام آباد نه، بلکې چې غټ غټ ښارونو خو تاسو آلموسټ ټول کلیر کړل. بالکل هغه خلک چې کوم راځي نو هغه ټول برډن دی په خیبر پښتونخوا باندې. او دلته زموږ د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت چې کوم کنفلیکټ دی هغه بهشک سیاست دپاره دی یا بل ذاتي مفادات دپاره دی یا نریټیو بالکل دپاره دی، خو دا سیز غالبا هغه لږ غوندې کوشن ورکوي. بل ګورئ جی مطلب انټرنیشنلی تاسو ګورئ یو ان ایچ سی آر چپ ناست دی، یونایټډ نیشنز چپ ناست دی. آیا د دې خلکو خو اوس میکانیزم شته که نه؟ دي خو خپل ملک ته ځي، یا خو تاسو څه ګڼئ چې دا به ټول عمر موږ تلل خو دي که نه؟ بالکل جی. خو بیا هم تاسو ګورئ د پاکستان د ریاست یو لکه ډېره نرمه پالیسي ده، په ورورولۍ باندې مبني ده، په باعزته طریقې سره دا خلک لیږلی کېږي لګیا دي. نو نور خو داسې پاکستان نشي کولی چې هغه دا ټول خلک دلته وساتي ټول زندګۍ لپاره. بالکل نشي. پالیسي ډېره واضح ده، ځي خو به دا خلک ځي. بېشک چې نور مسایلو د وجې دا څیزونه لږ سلو دي، روان دي، تر څو پورې چې زه ګڼم چې د خیبر پښتونخوا نه په غټې پیمانې باندې د افغان مهاجرینو واپسي نه شروع شوي، د دې واپسۍ مومنټم به ښکاري نه. اچھا ولې چې دا ویزیبل موږ ته نه ښکاري. او هغې غټه وجه دا ده چې دا ټایم زموږ صوبایي حکومت چې کوم سټانس اخلي لګیا دی، هغه غالبا په دې صوبې باندې نور برډن اچوي. تاسو دلته وګورئ اللیګل چې څومره کاروبار دلته کېږي، د کیش لین دین کېږي،
په عربونو روپو چې کوم معاملات دي روزانه ګټه او تاوان هغه زموږ د بانکینګ چینلز په ترونه کیږي بالکل شاپینګ بیگ کیږي یا په موږ ته هیڅ فائدہ نشته دی موږ ته هیڅ فائدہ نشته یا خو تاسو دا خلک یو ټیکس نت ټرانزیکشن رجسټرډ کی دي پراپر کاروبار وکي ګورګوري جی اسم نثار صاحب دا راته وایي لکه مطلب یو سوال زما په ذهن کوم کله کله راځي چې آیا د خیبر پختونخوا نه موږ څه ایکسپورټ کوو موږ سره کم داسې لوی کارخانه ده چې موږ افغانستان ته ایکسپورټ کوي چې د خیبر پختونخوا تجارانو ته نقصان دی هیڅ نقصان نشته تجارت خو هم هماغه خلکو سره دی کوي چې د کوم خلاف افغان طالبان خبره کوي سیمټ د پنجاب نه بالکل پنجاب نه راځي مالټا کینو د پنجاب نه راځي نو خیبر پختونخوا د چیمبر او د کوم لیډران دي بار بار یو ډراما کریټ کړي ګوري دومره ظلم دی د ملک سره چې تاسو سامان د پنجاب نه وروړي د سند نه وروړي او دلته ولا سرټیفیکیټ تاسو خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس ورکي یا مردان چیمبر اف کامرس ورکي نو تاسو د ملک زیاتې موږ په خپل انوالو یو بالکل صحیح دا ټیم ګوري چې کاروبار دا نه کړم دا یو ډیر ارګنایز سمګلینګ دی چې موږ کاروبار زیاتې دی په دې باندې پکار دی تاسو ګوري یو تاسو پروډکشن شته نه تاسو آلو تاسو سره چرته پروډوس کیږي تاسو ماته خو نه نشته یا کینو تاسو سره کوم ځای پروډوس کیږي یا تاسو کارخانو کې څه جوړي او مالټا دومره زینه جی ګوره بالکل نزي نش برابرۍ ابل بشک دا ګوري هغه طرف نه مونږ دا غنو چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلقات خشي تعلقات راځي بالکل خدا دا چې پړک د دواړو ولاس خيږي په کار دی چې التنم دغه شي ډیر مننه شیرازي صاحب تاسو ټایم ورکولو شکریا جی کتون کوریدونکو شیرازي صاحب خبره وکا چې نقصان یوازې د پاکستان نه دی نقصان خو د افغانان تاجرانو هم دی او بیا مولا عبدالغنی برادر چې دومره یو کولاو یو سټیټمنټ جاری کوي او یو پالیسی دغه کوي نو په کار دا و چې هغه دا سوچ کړی وی که نه چې یاره دا زه څه کوم لګیا یم یو کال ستاسو مخلوق مونږ کوشش دی چې تاسو هم پکې لږې خبرې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام صاحب سلامونه قبول کړه خان امرات بخیر په خیر انور خان صاحب وای کنه سوالات څه به ویل غواړم خی جوړې تکړه الله کرم دی پس د ډېر وخت نه مې ورته غوږ ایښی او خوند یې راکړو خاص کر شیراري صاحب خو داسې خبرې وکړې داسې چې زه وایم چې څوک سوچ ولوي نو ودې مني او نو لکه حقیقت یې ویلو که نه هغوی د زړه نه چې خبره کوم وځي هغه کې ډېر اثر وي نه سر چې اوس لکه غټه خبره دا ده که نه چې مونږ څه کوو او دغه خبره وایي عالم په څه دی او سید عالم بالکل پکار دا دی چې بس دې صاحب نه د دې ټکي یو معنا واغسته چې لکه مونږ پاکستان ګورې ډېر غټ برداشت بیا زمونږ پاکستان هر سربراہ چې کوم دی د پنجاب والا هغه کلم شر نه دی خوښ کړی خو چې څوک یې نه پرېږدي نو بس بیا خو ملک چې تا سره ښه وسایل هم وي تا سره ښه ګزار هم وي او بیا دغسې ځوانان د دې خړې اردی والا نو بیا خو جواب ورکوونکی دی ډېره مننه انور خان صاحب بالکل تاسو خبره صحیح د پاکستان جواب ورکولی شي خو پاکستان کوشش دا کوي چې یاره په هغه باندې الزام را نه شي او هغه ته څوک دا ونه وایي چې یاره تا زیاتې وکړو نو پاکستان ځکه د پاکستان دا برداشت چې دی دا د کمزورۍ نښه نه ده دا د لویوالي نښه ده په کار ده چې د پاکستان برداشت دا خلک سلام وکړي موږ کوشش کوو چې فدا عادل سره هم زموږ رابطه وشي بل کال واخلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک به خبرې کوي وروره جی ارمان خان خبر کوم پېښور نه جی ارمان خان څه ویل غواړې شکر دې ته ښې ټیک ټاک یې الحمدلله جی د الله احسان دی جی تاسو خو چې کوم پروګرام دی نو ماشاءالله پروګرام خو مزیدار روان دی او ملګرو پکې خبرې هم ډېرې مننه مهرباني چې تاسو دومره واورېدو جی شیرالي صاحب هم خو تفصیل سره خبرې وکړې جی خو دا مونږ پکې لږه غوسه کېدو چې زیاته کوو چې اکثر مونږ خلک دا سوچونه کوو که نه یا مونږ اورو په دې معاشره کې اکثر خلک جنګ ته بډې وهلي وي نو د یوې ورځې جنګ چې کوم وي نو دا ملک له په هفتو په میاشتو غټ بالکل صحیح خبره ده یوازې جنګونه نه دي که جنګ جوړ شي نو بیا به مکه خبرو ته کښېنو نو بهتره دی چې په خبرو سره مسله تباهۍ نه پهله چې معامله سیټ شي نو دا ښه وي
چې پهله سیټ شو نو بالکل غټ نقصان شاته ونشي، ملک بدنام نشي، ملک غټه بدنامي ده. بس پاکستان خو ګوره یارمن خان تا کتلی دی خو بار بار ورته وایي که نه چې بس ما خو درنه یو مطالبه ده چې دا خلک کنټرول کا او دا د پاکستان ته نه راځي، بس نور خو سره زمای جګړه نشته دی. حالانکه زه خپل د فورس ملګری ما د سپیشل اپریشن ګروپ کمانډ ممبر یم، خو جنگ حل نه دی، د یوې مسلې حل هم جنگ بالکل نه دی، بالکل نه دی. پاکستان کې الله پاک भरपूर صلاحیت اچولې دي. نه الله دې ټول خلک د جنگ نه ساتي ځکه چې نقصان ډیر دی. جنگ حل نه دی نو الله دې وکړي چې دواړه پښتانه بالکل چې په خبرو اترو مسله حل شي. بالکل ډیر مننه یارمن خان صاحب، خوشاله اوسئ. یارمن خان کلی خبرو کا چې په کار دا دی چې معاملات په افهام او تفهیم سره په خبرو اترو سره په ناستې سره په جرګې سره حل شي. نو د پاکستان خو هم دا کوشش دی او زمونږ د ټول هم دا خواهش دی، هغه هم زمونږ رونه دي، سپردي نه دي، مسلمانان دي، پښتانه دي، یو ژبې ویلو والا یو، یو رسم و رواج والا یو کلمې ویلو والا یو، خو زمونږ خو چې کومه یوه مطالبه ده هغه هم دغه ده چې ته د خپله ځمکه زما خلاف استعمالولو له مه پرېږده او د دې تا وعده کړې ده، د دې تا ګارنټي را کړې ده په دوحه کې، په قطر کې لیکلو کې دا شی پروت دی. نو پکار نه ده چې ته اوس ما دې حوالې سره زما خبرو ته توجه ور نه کې او الټه ما بیا د ملامتولو کوشش وکړي، پکار دا نه ده. نو پاکستان خو ډیر اوس هم کوشش دا دی، لکه مذاکرات ناکام شوي دي، پاکستان صرف دومره کړي دي چې بارډر یې بند کړی دی، لا صدا سے قدم پورته کړی نه دی. یعنی پاکستان کې روزانه حملې کېږي لګیا دي. تاسو ټول ګوري نن هم یو واقع شوې ده، تاسو به نن هم اورېدلي وي یو واقع شوې ده او فدادیل صاحب موږ سره په لاین باندې دی. نو افغانستان صورتحال باندې به هغه سره خامخا خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ډېره مننه. فدا دا راته ووایه چې افغانستان کې چې د چا حکومت دی هغې 20 کاله وجنګېده، هغه یو جنګجو ګروپ و، اوس 4 کالو شو چې هغې په حکومت کې دي. نو د هغې چې دا کومه دا وخت رویه ده یا عدم برداشت دی یا موږ به دا وایو چې دا غصې والا پالیسي ده، نو دا دې نه خو ظاهرېږي دا چې هغې لا اوس هم ځان هغه جنګجو ګروپ ګڼي، ځان حکومت یا ریاست نه ګڼي. که داسې وي نو بیا داسې خلکو سره آیا خبرې کېدی شي؟ نو داسې خلکو سره بیا څه معاهدې څه چانس جوړېږي؟ ډېره مننه. یو خو دا چیز چې کوم دی دا رویه چې کومه ده دا دوی لپاره ډېره زیاته نقصان دی. دا دوی ډېر تیزۍ سره سفارتي پرمختګ شروع کړی و، مختلف ملکونو سره د دوی سفارتي تعلقات سیوا شوي. روس بیا راغو، بیا هغې تصمیم کړل باقاعده حکومت په توګه باندې. خو هغې نه پس که موږ اوس وګورو نو ټوله دنیا به اوس پاکستان غوندې ملک ته ګوري چې د هغې سره د افغان طالبانو رویه څنګه ده. چې که پاکستان غوندې یو ګاونډي هېواد مطمئن نه دی، سیکیورټي کنسرنز یې دي، نو ظاهره خبره ده چې دنیا به ټول هغې معاملات ته ګوري. خو دا رویه چې کومه ده دا ظاهره خبره ده دا د دې لپاره ډېره زیاته نقصان دی. اندروني سطح باندې هم ده. تاسو که وګورئ چې خپل تجار ته دا ویل چې 3 میاشتې خپل ټول معاملات په پاکستان سره راغون کوي، نو دا ظاهره خبره ده د هغې اوس ریاکشن را روان دی. افغان تجار وایي چې دا کوم قسم حکومت، دا کوم قسم پالیسي ده چې دا خو ډېره نقصان دی. د یو افغان ټرانزیټ ټریډ چې کوم دی هغه ظاهره خبره ده چې پاکستان بند کړی دی، معطل کړی دی. نو دا خو د هغې یو عالمي قوانین که تاسو وګورئ دا د افغانستان حق کې ده چې هغه لینډ لاک کنټري ده، هغوی سره سمندر نشته. نو دوی حق نه برداره کېدل، که پاکستان یو ګام اخیستی دی هغې باندې احتجاج نه کول، الټا خپل تجار ته ویل چې ته مطلب بیخي تجارت تاسو ختم کوي. ځکه دې نه خو دا پته لګي چې دوی آینده که اوس د روس کوشش دی او که د ایران کوشش دی دوی تیار نه دي خبرو اترو ته. او په دې کې تاسو خبره بالکل ټیک ده چې د بطور یو ګروپ بطور یا څنګه چې ګوریلا وارفیر کې موږ چې د ګروپ هغوی حمله وکړه بیا پټ شه. اوس خو ته پټې دی نو په ریاست یې تو حکومت یې خپل رویه په هغې حوالې سره چینج کړه. تو خپل ملک د بهترۍ لپاره د هغې د پرمختګ لپاره پوره په لکونو خلک دي په ایران کې دي، اوس هم په پاکستان کې په لکونو افغان مهاجرین دي. هغه پروا یا د بالکل د هغې عوام کې چې کوم ایمیج وي د یو حکومت یا ګوره دوی خو سیاسي جماعت خو دي نه، سیاسي جماعت وي نو هغه عوامي مزاج ته ګوري فیصلې کوي.
نو یریږي چې بیا چېرته الیکشن راځي بالکل الیکشن راځي نو دوی په الیکشن والا کیسه غوښتنه انکلوسیو حکومت هم نشته نو دوی په هغه معاهده باندې چې کوم په دوحه کې د امریکې سره دوی کړی وه په هغې باندې هم عمل درآمد ونه کړ. نو زه زما فدا صاحب زما دویم سوال همدغه دی چې په دوحه کې دوه غټ وعدې دي کړې وې او دي ځان ته امیر المؤمنین هم وایي بیا د شریعت پابندي خبرې هم کوي. نو د وعدې پابندي ډېره ضروري ده. یو غټه وعده دا وه چې وسیع البنیاد حکومت په جوړو. نو دې نه څوک تپوس وکړي وسیع البنیاد حکومت نو دې زر دا جواب ورکړي چې ما سره ازبک هم کابینې کې تاجک هم دی فلام دی. نو دې هغه کثیر اللساني حکومت او وسیع البنیاد حکومت کې فرق نه کوي. او دویمه وعده دې دا کړې وه چې زه به خپله ځمکه محفوظ ساتم د نور ملکونو دپاره. نو دا دواړه وعدې دی پوره نه کړي نو دا وسیع البنیاد حکومت چې نه جوړېږي تاسو دا ګڼئ نه چې راتلونکو ورځو کې به د نورو سیاسي قوتونه چې کوم هلته موجود دي هغې کې به یو بېچیني زیاتېږي او لاوه به جوړېږي دا به یو ډز کوي. ظاهره خبره دې کې ګوره قصوروار صرف موجوده افغان حکومت نه دی. موجوده افغان طالبان چې کوم دي ظاهره خبره دا معاهده چې کېده امریکې غوندې طاقت صرف د طالبانو سره معاهده ولې کوله. دا خو په دې حوالې سره ډېر خلک دا هم وایي چې دا خو مخکې نه یو پلان داسې وو معاهده خو ټیک ته چې وه خو په هغې باندې عمل درآمد ونه شو. نو که لویه جرګه انعقاد خبره وي که د انکلوسیو حکومت یعنې ټول شموله حکومت خبره وي یا د انساني حقوق معاملات نو دا خو امریکې ته مخکې نه پته وه بالکل چې دا خلک به راځي او دا به په اقتدار کې راځي. نو ظاهره خبره ده معاهده بیا د شمالي چې کوم پخوانی اتحاد و د هغې خلکو سره ولې نه کوله ګلبدین حکمتیار سره معاهده ولې نه کوله نور داسې کوم هلته ګوندونه دي چې اوس یا دا ټولې په یو معاهدې کې ولې نه کېنوله. بالکل دا خبره ده. نو ظاهره خبره ده چې په دې کې کفر کوست دي ته اوس هم ماهانه پیسې ملاویږي د امریکې نه ډالر راځي. نو دې خو مطلب هم دا دی چې امریکې ته مخکې نه د دې ټول صورتحال پته امریکې طرف نه تاسو دا هم ګورئ چې هغه رنګې ریاکشن نه دی را روان. مختلف ریپورټس راځي د امریکي چې کوم مختلف تنظیمونه دي یا سیګار تاسو ګورئ یا د اقوام متحده یا د یورپي یونین ریپورټس تاسو ګورئ نو هغې کې دا خبرې کېږي د انساني حقوق چې کوم خلاف ورزیانې یا د جنکو د تعلیم معاملات یا نور ډېر داسې معاملات دي خو هغه رنګې بالکل هغه زور پکې نشته هغه رنګې پریشر نشته چې کوم دوی وایي چې موږ سره تاسو معاهده کړې وه نو ولې دا د خلاف ورزي تاسو کوئ. خو بهرحال د دې چې کوم پبلک ایمیج دی په خپل د دې چې کوم ډومestic هغه آرګومنټ هغه تاسو ګورئ اندروني چې کوم د عوام ریاکشن دی هغه خبره ده هلته خو هغه رنګې ازادي هم نشته بالکل نو هغه اوازونه موږ ته ډېر داسې په هغه طریقه نه راځي چې کوم طریقې باندې موږ ته راتلل پکار. فدا صاحب یو مې په دې پوه کوي چې افغان مهاجرین روان دي بیا اوس دا مهم تسلوق کاري د هغې یو غټه وجه دغلته د پی ټي آی د دې حکومت یو ډېره عجیب او غریب پالیسي ده چې هغه وایي چې نه زه به دې په جرګو واستوم. په جرګو خو هغې 20 کالو کې هم نه ځي. نو آیا که دا ټول پاکستان اوس دا دلته ډمپ کېږي لګیا دي او صوبایي حکومت په دې باندې بیا څه پروا نه ساتي نو تاسو ګورئ نه چې دا د صوبایي حکومت خپل مستقبل دپاره هم یو مسله پیدا کوي چې آخر به وفاق مجبوره کېږي چې بی ټول ملک نه راځي دلته ته جمع کړې نو ته دا صوبه بیا لی ته څه کول غواړې. نو دا صوبایي حکومت دا پالیسیات په کم نظر ګورئ دا څومره خطرناکه تاسو ګڼئ دا آیا دا مناسب ده؟ ګوره یو خو د تحریک انصاف خپل یو موقف دی د دې مشر خپل موقف دی افغانستان حوالې سره د دلته چې کومه ترهګري د هغې حوالې سره د افغان مهاجرین حوالې سره خو دا خبره چې دلته ډم کېږي یا دلته دوی پاتې کېږي او په نور صوبو کې لږ سختي زیاته ده په خیبر پښتونخوا کې کمه ده دلته پاتې کېږي نه. اکثر مهاجرین چې کله د پنجاب نه د سند نه را روان شي نو داسې واقعات هم شوي دي چې د پنجاب یا د آزاد کشمیر پولیس چې کوم دی هغه تورخمه پورې ورسره ځي دلته یې پرېږدي نه. هغه مطلب دا چې دوی خپله نګراني کې هغه ډیپورټ کوي یا یې وباسي. مطلب دا چې تورخم سرحد تاسو وګورئ چمن سرحد وګورئ په هغې باندې سرحدونه خو اوس بند دي خو صرف دې لپاره کولو دي چې دا خلک واپس لاړ شي او واپسي کې تیزي هم کتلی شوې ده. نه خو فدا صاحب په اکوړه خټک کې بعضې ملګري دا ګیله کوي ما د افسوس د اخباراتو کې دا خبر پړاو که چې نوې خیمه بسته اکوړه خټک کې ولګېدې هغلته دا ټول د پنجاب والا راغلي دي هغلته پراته دي. نو دا په هغه ورځو کې وي عاطف صاحب چې کله دا سرحد بیخي بند وو ډېر خلک داسې وو چې لکه باقاعده په ټرکونو کې وو خیمې به یې ولګولې دلته به سرحد بیخي بند وو. خو لکه تاسو دا ګڼئ چې لکه پکار ده چې واپسي وشي د ټول ملک یو پالیسي پکار ده
ګوره پالیسي خو ظاهره خبره ده چې یو پالیسي کا قومي حکومت مرکزی حکومت جوړوي نو صرف پنجاب دپاره یا سند دپاره یا بلوچستان دپاره خو یې نه جوړوي که نه. نو داسې هم نه ده چې خیبر پښتونخوا د دې ملک برخه نه ده، چې یو پالیسي وي ټولو لپاره کار ده، د ټولو لپاره په کار هم ده. خو هغه خبره بار بار کېږي چې 40 کاله 45 کاله چې کوم د دوی مېلمستیا شوه دوی ډېر ښه یادونو سره رخصت کول په کار دي چې دوی هلته لاړ شي د پاکستان حوالې سره دوی صحیح. فدا صاحب اخیری سوال یو منټ کې کما ماته جواب راکړئ. د طالبانو د اقداماتو په وجه تجارت معطل شو، مریضان په بد حال دي، تاجرانو ډېر غټ نقصان وکړو، خلک پریشان دي، مایوسی ده. نو دا نفرت خو الټه د هغې خلاف زیاتېږي، نو دا هغې خپل خلکو سره هم بد کوي او خپل ځان سره هم بد کوي. تاسو نه ګڼئ دا؟ نو ما خو تاسو ته وایي چې پبلک ایمیج چې کوم دی هغه ډېر زیات متاثره شوی دی. اوس دا ویل چې پاکستان میډیسن چې کوم دی هغه کار نه کوي، ټول عمر یې کار کوي، یا ټول عمر د افغان مهاجرین دلته راتلل په دې پېښور کې د علاج کولو، دلته صرف د پاکستاني ډاکټرانو شکل کتلو دپاره خو نه راتلل که نه. ظاهره خبره ده چې دلته د دوی ته دوایانې هم میلاوېدي، همغه دوایانې به میلاوېدي چې کوم په پاکستان کې هم خلک استعمالوي، همدا دوایانې به هلته هم تللي. هغوی ته اوس ویل چې لکه تاسو 3 میاشتې کو دا بیخي دا دوایانې بندې کړي، دا خو خپل عوام سره ظلم کول دي. نو په کار دا دي چې دغه وکړي، بالکل ډېر په دورندشۍ نه کار واخلي، ډېر د عقل او د شعور نه کار واخلي، دوی وګوري چې دنیا څه په کوم طرف کم خو روانه ده. بالکل بالکل، ډېره مننه فدا صاحب ستاسو د ټایم ورکولو. فدا عادل ورور سره زموږ چې کومې خبرې وشي هغې باندې موږ پروګرام ختموو چې د افغان طالبانو کم اقدامات دي هغه صرف د پاکستان خلاف نه دي، هغه د خپل ولس خلاف هم دي، د خپل تاجرانو خلاف هم دي، د خپل عوام خلاف هم دي. هغې دې دا وګوري چې هغې د اقتدار دې دپاره اخیستی چې خلکو له به سهولت ورکوي، ښه معاشره به ورکوي، کاروبار به ورکوي، تحفظ به ورکوي، او که نه دغه بېروزګاري او بیماري او دغه تنګدستي او تنګ نظري به ورکوي. دا فیصلې دوی اوس هغې وکړي او امید ګورو چې په خپل ګریوان کې وګوري ورته به ټول حقیقت ښکاره شي. بل پروګرام پورې تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.